अउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी क़दरमन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कतुन को तासो गोरे मखामख च कमदनो चकदरा फिशिंग हट चे ढेर ज़्याद तारीखी अहमियत लरी। दा पुल वर्त च कमदनो तले दे और दी पुल ना दा प असबन ऊंचो दा दिनजी च सुमरा खोलगे और खोलू नदी दा हगे ने च कमदनो दा خوړ بیا په چکدره کې ګلابات سره یو ځای شوی دی. یو خوړ ټول شوی دی خو مشهور چې کوم دی نو دا په اسبن خوړ دی او دې ځای کې دغه مخامخ چې کوم دی نو خوړ به یېږي. اسسټنټ کمیشنر ادینځی داود سلیمي صاحب چې کوم دی نو دلته دا تاسو لاندې ګورئ دا اسکویټر راوستی او دلته چې کوم دی نو دا اپریشن کړی دی او دغه چې کوم ځای چې هغه نیوی شو یا نو خو بهرحال دغه هغه د خوړ حصه ګرځولې ده او د دې فشنګ هټ ته مخامخ دا کنده چې کوم دی نو دا ایستلې ده او دلته کې چې کوم دیوال مخامخ چې کوم دی نو خالد خان وهلی او دغه هغه ځان له آبادي چې کوم دی نو جوړه کړې ده ګیسټ هاوس دی نو هغه یې وران کړی دی او د تجاوزات چې کوم کړي نو د اسسټنټ کمیشنر ادینځی د وینا مطابق نو په هغې کې د ځای چې کوم دی نو دا کنده وویستل او بیا یې چې کوم ځای دغه پاتې ده نو په هغې کې ورسره دا دغه کړي دي د قبضې دپاره چې دا د سرکار ځمکه ده. همدغه شانته بیا د دې پل نه دې غاړې ته چې کوم دی نو دا که موږ وګورو نو بیا بره دغه د اسبن خوړ دی او د دې خوړ نه دې غاړې ته دلته دا ریټیننګ وال چې کوم دی ډېر پخوا وهلی شوی دی. د دغه ریټیننګ وال نه چې کوم وهلی شوی دی د محکمه اریګیشن د سایډ نه د دغې نه دې طرف ته چې دا کومې ځمکې دي نو په دې کې ورسره هم دا ځای په ځای چې دی نو دا کندې ایستلې دي او دا کندې چې کوم دی دا د دې زیږي د دې خبرې د هغه لرې ځای پورې ایستلې دي. هغه ځای ته موږ ګورو هغه ځای کې هم دي بیا ورسره چې کوم دی نو دغه هم دي او بیا ورسره چې کوم دی نو دې طرف ته چې کوم دی نو په دغه سایډ باندې هم دي او دا کندې ایستل چې دی نو دا د دې خبرې واضح ثبوت انتظامیه چې کوم دی نو هغه ورکوي چې دا ځمکې چې کوم دی نو دا د خوړ تجاوزات دي. د اسسټنټ کمیشنر ادینځي وینا دا وه چې د 2006 چې کوم پلټ دی کوم سیلاب دی کوم خوړ دی نو هغه په دې ځای باندې چې کوم دی نو بهیدلی دی او د دغه ریټیننګ وال نه دې خوا چې کوم دی نو دا ځمکه چې کومه ده نو دا هغه وایي چې دا په تجاوزاتو کې ده دا د خوړ حصه ده او وایي چې موږ دا د ګوګل نه چې کوم دی نو د ګوګل میپ نه اخیستې ده چې دا د هغې حصه ده او دا ځمکه کې هغه په اسکویټر باندې دا سوري چې کوم دی دا ایستلي دي دغه یې ایستلي دي دغه یې ایستلي دي هغه یې ایستلي دي او د ډېر لرې پورې چې کوم دی نو دا ځمکه هغه دا خوړ حصه ګرځولې ده د نقشې مطابق د هغه د وینا مطابق او دا اپریشن چې کوم دی نو دا شوی دی مخامخ دغه فشنګ هټ دی او دا په دې باندې د مخکې نه چې کوم دی نو لکه اعتراضونه و د فشنګ هټ متعلق مو مخکې هم تاسو ته ښوولي دي خو دا اپریشن نو زمونږ اسسټنټ کمیشنر ادینځي داود سلیمي صاحب دا کړی دی دا ځمکې چې دی نو دغه کړي دي دا کندې پکې ایستلي دي او همدغه شانته دې طرف ته بیا دا ځمکه چې کوم ده نو دا یې هم د خوړ حصه ګرځولې ده او همیشه دپاره به د خلکو دا وینا وه چې یاره دا د فشنګ هټ نه چې کوم دی شروع کول پکار دي. بره خلکو به چې کوم دی نو اعتراض کو دغه مخامخ بنګله چې و د خالد خان نو د دې ته چې کومه چاردیواري شوې وه نو هغه یې هم غورځولې ده او ورسره دا ځای چې کوم دی نو دا یې هم کندې کړی دی چې مکه هغې چې کوم دی نو د خوړ حصه ګرځولې ده او ځکه دا اپریشن کړی دی. اوس ورته د محکمه اریګیشن اهلکار چې کوم دی نو دا لیوي په نگرانۍ کې لګیا دي د باړ لګولو دپاره چې کوم دی نو موږینه لایي او د دغه شانته باضابطه طور چې کوم دی نو دغه ځمکه دا چې دی نو دا لګیا ده د اریګیشن اهلکاران چې دی نو خپل حصہ د خوړ حصہ ګرځولو په توګه باندې
لا دغه ورته لګي دا موږي لګي او بیا به چې کوم دنو باړ لګي او دا هغه قبضه کړه د خپل حصے وګرځوله د مخه د سوات سین بهيږي چرته چې د اسبن خپل چې کوم دی نو هغه دغه سین سره ملاويږي او په دغه ځای کې ډیر زیات تنگ دی او دا یو متنازعه قصه خلک غني چیرې د دې ځکه چې شروع وشنه په دغه بیاس باندې خو دغه ځای تنگ دی دغه شان کې بیا موږ وګورو دغه طرف ته بیا د چکدرې چاونې ده او وسره خيسته نوري نظاری دي شینکې دي او دې طرف ته چې کوم دی نو دغه د سوات سیند دی او دا وسره بیا فشنګ هټ دی چې یو ډېر خيسته د خلکو مقامي خلکو لپاره چې کوم دی نو د تفریح مقام دی دغه عمل شوی دی او دلته اوس یو نوی دغه چې کوم دی هغه روان دی او هغه دا دی چې دا تاسو فشنګ هټ ته چې کوم لار راغلی وه زړه نو هغه دلته چې کوم د اپسي اختیارمندي یا دغه نو هغه لار هغه بند شو دغه حصہ دغه ځمکه چې کوم دنو دا د پارک حصہ چې کوم دنو ګرځولې شوې ده او دا نوې دغه د هغه روډ چې کوم دا هغه زوړ روډ هغه بن شوی دا نوې روډ دی دا پارک شوی دی دلته دې طرف ته چې نو دا دغه ورته لګولې دي خو یو خبره ده چې دا روډ چې کوم دنو دا ډیر زیات تنگ دی او کچرته هم په دې کې چې کوم دنو پروګرامونه کیږي ځکه چې اکثر دلته چې کوم دنو خلک د ودونو یا دغه د فار راځي نو دا ډیر زیات تنگ پرې خو دې شو په دې باندې مشکل ده چې ګاډي چې کوم دنو هغه یو بل ته مخامخ ورشي نو ډیر زیات تکلیف پي ورته او دا روډ وسر د چیک پوسټ نه پر سایډ ته چې نو دا وته تاسو ګورئ دا روډ دی خدا پکار دار چې دا چې کوم دی نو غټ شي کلاو شي چې کم از کم دوه ګاډي چې کوم دی نو په دې کې پاس کیږي ګینه بیا په فشنګ ته تک چې دی نو دا ډېر زیات د مشکلاتو او ناممکناتو سره مخې پکار دی چې دا روډ چې کوم دی دا کلاو شي هغه تاسو وګورئ حضرې دې د خایست دی ولې چې ډېرې نایابې ونې دي نو دغه صورتحال چې دغه ځمکو په حواله باندې چې د فشنګ هټ نه خلکو چې کوم دی نو دغه کو او دا روډ وسیله ده د زه تراوته ده او دا هم کول او هل چې کوم دا ضروری دي